अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तासु ټول ته یو ځلې بیا هرکلی وایو سهار په خیر کې. زیم پروین ګیلانی او ما سره ملګرتیا کوي سلوی خان. بالکل جی، امید لرو تاسو به ټول خیر خیریت سره پروګرام به اوس مخ په وړاندې بوزو. خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نیو سټوډیو کې موږ سره موجود ده کرن زمان. السلام علیکم وعلیکم السلام پروین. کرن और बिल्कुल څنګه چې ما تاسو ته دین وړاندې ویلو چې سټوډیوز کې به هم موږ سره څوک موجود وي، نو تاسو سره تعارف کوو جی. موږ سره سیار علي شاه موجود دی په سټوډیو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سیار؟ خیر دي. شرمېږي ولې؟ شرمېږم نو سهار سبا دی نه چې لا سٹارټ زنانه ناشته دي پس دا گاډي چې هم شپه تیرې کیو سهار سٹارټ کین هغه هم لکسات پرېږدي چې ګرمي کې ټیم وختي. صحیح خبره ده. سیار خو سهار شوی زموږ ډېر ټایم وختي شوی دی. موږ هم د کهل موږ خو پکې څلورم ګیرم لګول. لس 15 منټه زموږ دغه شانتو لګي بیا نه پس رو نور سیار حالات ښه دي؟ خیر دی، شکر دی. او نننۍ موضوع نه خبر یې؟ نه تاسو ډیر ته نیو خبر لګي. خیر ده، اوس موږ تاسو خبر هم کو او بالکل ورسره وکتون کې هم اوري چې لکه نن زموږ چې کوم ډسکشن دی سیار اسې هم موږ کتلې د دې اوس نن سبا چې کوم حالات دي د هغې د وجې زموږ که ځوان کولو ګورئ تاسو ډېر زیات لکه یو خو فوکس نه ډپریشن بیلسیز دی، ناامیدي د هغوی په ژوند کې. زما په خیال دا هغه فیکټرز دي چې هغوی ته یو خو د خپل لکه ګولز هم نه پته اچیو کول څه غواړي په خپل لایف کې، او د هغې د وجې موږ ته معاشرتي سطح باندې یو انتشار شانتي سچویشن هم ښکاري. بالکل صحیح خبره ده. تاسو ګورئ روزانه په لارو کوڅو کې لکه عام ډروبریز کیږي، تماچې خلکو نیولي یا دغه شانتې څیزونه تختی یا ډاکې کیږي او په رڼا ورځ باندې دونه ریسک واخلي چې لکه یاره پته ده ورته که زه ګیر شم نو دا خلک مې په والو موجي په دوکانونو ورشي. د دې وجه هم دغه ده چې فرسټریشن دی او خلکو سره لاره نشته چې په کوم طرف باندې لټ شو. مسایل ډیر دي او حل یې نشته، چاته لاره نه ښکاري چې موږ کوم طرف ته لټ شو. ظاهره خبره چې دغه خو لکه دې کې پلانینګ چې کېږي نو پلانینګ ګوره د کور په سطح باندې هم کېږي. مور او پلار دي هغه د خپلو بچو دپاره هم پلانینګ کوي، بالکل ګایډ کوي یې ټایم ټو ټایم. هر یو ماشوم کې ګوري چې یاره د کې کم ټیلنټ دی، دا هسې نه چې د ده د خوښې اګینسټ موږ لړ شو هغه دته په ژوند کې مسایل جوړ کړي که نه. په دې باندې خلکو ډېر زیات کار کړی دی چې یاره د یو ماشوم چې کم کار کې ښه دی نو پکار چې هغه پروفیشن جوړ کړي او هغه دغه د ژوند سیار دا اوس داسې وي ځکه چې ما ته خو یاد دي چې موږ واړو دا به ډاکټر جوړیږي، دا به انجینیر جوړیږي، مور پلار به فیصله کوي. او نو لکه هغه څیزونه خو تقریبا ډېر حده پورې دغه شوي دي، خو لکه بیا د کور نه بیا راوځي نه هغه چې کم محله وي یا په هغه کم سوسایټي کې هغه پاتې کېږي، لکه هغه لږ ځای کې کلي یا یو یونین کونسل دی په هغې کې هغه پاتې کېږي نه. هلته کې هم یو د ژوند کولو یو طریقې کار چې کوم دی نه هغه شوي و. هلته کې څوک غلط کار کوي نه هلته کې خلک کمیونټي چې کوم دی نه هغه د هغې مخنیوي کوي، بیا په ډسټرکټ لیول باندې، بیا په صوبه لیول باندې، بیا په ملک لیول باندې. لکه د ملک پرایم منسټر چې ناست وي نو هغه هم دې ته ګوري چې یاره زما په دې وخت کې مونږ خو په دې باندې ډېر خوشحالېږو. خان صاحب چونکې د ځوانانو د یوت ترجماني هم کوي نو هغه زیاتره دا خبره کوي چې یاره مونږ چې کوم دی ما سره یوت دی، خو د دې یوت دپاره پلانینګ تر اوسه پورې څه شوی دی. تاسو د تیرو دوه نیمو کالو کې دلته په وفاقي کې حکومت کې وګورئ، بیا هلته کې واته کالو شو خیبر پښتونخوا حکومت طرف نه وګورئ نو موږ ته داسې پته نه لګي چې یاره لکه بس یو چپه ده روانه ده چې په کومه وره لکه نه. نو لکه دغه مسلې چې نو هغې نه بیا خامخا چې اوس یو کس دی هغه نورو خلکو ته ګوري 10 کسان چې کوم دي نو په هغې کې یو کس دی هغه 9 کسان چې کوم دي ترقي کوي، معاملات یې ټیک روان دي، هغه صحیح دي. دا یو نه دی به خامخا بیا په چا نه چا باندې خو چک لګوي که نه. صحیح خبره ده. هغې سره ریاکشن خو راځي. نو دا دغه وجوهات دي چې لکه دلته پلانینګ نشته. بل زمونږ خو د یوت دپاره ټول نه غټه مسله دا ده چې ګوره کوالټي ایجوکیشن یا ایجوکیشن هر څنګه چې دی بس تعلیم دی هغه ګرانه خبره ده چې نن سبا خو چې وکړي که نه لکه 14مه پورې ورسې چې ماسټرز وکړي یا ایم ایس وکړي، ایم فل وکړي، بیا پی ایچ ډي وکړي. نو هغه بیا دویم د ټولو نه غټ ضروري کار چې کمي ګوره چې په یو کس باندې مور او پلار او هغه داسې کمزورې بیکګراونډ نه وي، د هغې وس نه رسي نو هغه چې په هغه باندې 14 کاله 13 کاله سبق ووایي نو هغه بیا خامخا د هغه نه دا تمه ساتي چې دی به نوکري کوي او دی به اوس ذمواري اخلي. نو چې هغه مارکیټ ته وځي هلته نوکري هغه ته نه میلاویږي، هغه بیا خامخا څه خو به کوي که نه. لکه خو بیا چې لکه هغه ته پته ولګي چې لاره اوس که زه 14-13 کاله دغه شانتې سبق ووایم د کور والا خرچه باندې هغه ما باندې لکونه روپۍ ولګي، هغې نه پس زه بیا دغه شانتې ګرځم که نه چې هغه مې ډګري مې غاړې ته اچولي او ما ته نوکري او د هغې څه فایده نه او د هغې څه فایده نه نو بیا خامخا هغه فرسټریشن د هغې سره پیدا کېږي. دا هغه معاملات دي چې لکه دې دپاره په کور کې هم
په معاشره کې هم په حکومت تعلیمي ادارو کې هم په حکومتي سطح باندې هم بالکل، پلانینګ planning پکار دی. ګوره پاپولیشن مسله ده، تاسو خبره کړو پاپولیشن مسله ده، چا په څونه کار کړی چې زموږ دلته کې په بنگلاديش کې یا په بنگلاديش کې دا بنگلاديش مثال د کور کو چې هغه د خپل یوت چې کم دی یا د خپل پاپولیشن خپل سټرنث جوړ کړی دی، بالکل هغه په خپل معیشت دونه ښه کچه لکه هغه پاکستان نم ډیر ښه دی او بلکې چې کم په دې ریجن کې ښه معیشت والا ملکونه دي نه هغې سره کمپیټ کوي. نو دې وجوهات هم دغه دلته مونږ خپل هغه زمونږ دپاره عذاب جوړ شوی، لایبلټي راته جوړه شوې ده. نو لکه دغه کار دغه ورک اوټ کول چې کم دي دا بیا سرکار کار دی چې یاره څومره خلک بېروزګاره دي یا دا یوت چې کم دی نه د دې دا ټیلنټ د دې دا مونږ څنګه خپل طاقت جوړ کړو، دا خو به سرکار کوي که نه. زه خو ډېر ښه پلانینګ جوړ کړم نه هغه سرکار نه اپلای کوي که نه. ایون سیار تاسو به دا هم کتلي لکه زه صحیح ده چې د ماشومانو تربیت کول د هغوی هر څه کتل دا د مور پلار ذمهواري په خصوصي توګه چې کله هغوی ټین ایج ته انټر شي د هغوی چې کوم چینجز نه صرف فزیکلی موږ ګورو بلکې هارمونل چینجز د وجې د هغوی چې کوم مایند سیټ دی یا د هغوی چې کوم تھاټس دي د هغوی چې کوم سوچ دی په هغې کې وقتاً فوقتاً ډېر اپ اینډ ډاون موږ ګورو په هغه ایج کې خاص توګه باندې هغه ټایم په هغوی باندې فوکس کول هغوی ته صحیح لاره ښودل د هغوی سیز باندې چې هغوی فوکس شي چې لکه هغوی پوه شي چې یاره دا زما ټارګټ دی دا زما ګول دی دا اچیو کول دي او بیا هغوی سره چاپېرچل که چې کوم خلک دي که د هغوی کمپني کې فرینډس دي که مشران دي که مور پلار دي نیا نیکه چې څوک هم دي چا سره چې د هغې ډېر ټایم تېرېږي نو هغوی بیا څنګه رول پلی کولی شي چې هغه ماشوم لږ فوکس وساتي او د هغې په ذهن کې چې هغه انتشار او مختلف قسمه څیزونه په هغه ایج کې راځي بل چې موږ ټول د هغه ایج نه تېر شو موږ ته پته چې څنګه تاسو په خپله مو ګورئ ما چې څونه نوټس کړی دی نو که هلکان چې څونه دي لکه ټیک د جینکې خودي دي تاسو ته پته ده هلک په ژوند باندې د مور چې کوم تربیت دی د هغې ډېر زیات اثر وي ډېر اثر وي پرې تاسو که وګورئ چې دغه ټایم کې نو که دغه ټایم کې په ده باندې لکه تربیت یې داسې طریقې سره وشو چې لکه یاره هغه د معاشرې دپاره یو ښه یو داسې کس و چې لکه هغه معاشرې دپاره ښه کار کوي یو ښه ایډیشن جوړ شي د معاشرې دپاره د مور تربیت ډېر ضروري دغه ایج کې چې کم دی دغه خاص ایج کې نه مور او پلار یې ویني ګره ته ګنټې ویني ته 12 ګنټې په کور کې تېرېږي په دغه ټایم کې چې په لږه خواري وکړي نو زما په خیال چې هغې نه ډېر مسایل حل کېږي بل د یوت دپاره د ټولو نه غټه مسله چې کوم راځي دغه ایج د ټین ایج تاسو خبره وکړه چې کوم نوې بلوغت ته دا ماشومان ورسي دې باندې د خپل چاپېرچل ډېر اثر وي صحیح خبره ده لکه اکثر د سوشل ګیدرینګ چې د ماشومانو کوم وي د هغې په ډېر اثر وي دا ځکه خو وایي چې د هغې کمپني ته ګورئ چې لکه څه قسمه کسان دي پکې بلکل چې هغې نو په دغې باندې چک ساتل ډېر ضروري دي خاصیار موږ سره یو بالکل صرف موږ سره یو دغه ذیشان ہوتی مونږ هغه سره په ټلیفون لاین باندې صدر د صوبا یوت اسمبلی هغوی سره به خبرې کوو په دې موضوع باندې ذیشان ہوتی صاحب تاسو ته هرکلی یو په پروګرام سهار په خیر کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام هوتی صاحب پوښتنه به تاسو نه کول غواړو تاسو په خپله هم صدر یې د یوت اسمبلی زمونږ که یوت مونږ وګورو زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی تاسو که وګورئ زمونږ یوت زیاتره چې کوم کسان دي نو هغوی خپل لایف کې فوکس نه دي د فرسټریشن ښکار دي نا امیده دي چې هغوی ته څه لاره نه ښکاري چې یار په خپل لایف کې که څه څیز مونږ اچیو کول غواړو څنګه به کوو مطلب حالات دومره د هغوی دپاره سازګاره نه دي څنګه ګڼئ تاسو څنګه ګورئ دې صورتحال ته یوت دپاره څه کول پکار دي ډېره مننه ستاسو د ټول ټیم او ډېر زیاته مننه د خیبر ټي وي چې همیشه په داسې ټاپکو باندې خبرې کوي د ځوانانو دپاره تھینک یو خبره داسې ده ستاسو ډېر زبردست او قیمتي ټاپک دی په دې باندې خو چې څونه خبرې وشي نو کمې به زه کوي چې موږ ټولو ته دا واضحه ده چې زموږ د آبادۍ یو غټه حصه چې ده هغه ځوانانو باندې ده بالکل زمونږه about 64% چې پاپولیشن دی نو هغه یوت دی او بیا که موږ دې کې خصوصي توګه باندې وګورو نو زمونږه د خیبر پښتونخوا آبادي 71% چې دا ځوانان دي دا ډېر غټ تعداد دی ډېر غټ ریشیو دی تاسو چې کوم خبره وکړه دلته چې کوم کنفیوژن دی د هغې یو ټول اهم مسله تاسو یو وړاندې کوم شي که دا ترقي پذیر ممالک هم دي که نه په دې کې هم ځای په ځای باندې ایون لکه تحصیل لیول باندې د سرکار د حکومت طرف نه کیریئر کاونسلنګ سینټرز جوړ شوي وي ٹھیک شو جی کیریئر کاونسلنګ سینټر چې دې کې ځوانانو ته لاره ښودل کېږي هلته د هغې دا کاونسلنګ کېږي چې هغه کې کم ګډس د هغه کم کوالټیز
بهترین دي کم فیلډ کې هغه خده نو هغه ته لکه رهنمایي حاصلېږي چې وایي ستا میډیکل شعبې ته که ته راغلې نو ته به ډېر ښه ته که انجینیرنګ سایډ ته راغې ته به ډېر ښه یو قسم د هغه رهنمایي وشي نو هغه ته اندازه وشي د دې افټر میټریک یا میډل سکول نه پس دا کاونسلینګ کېږي ٹھیک شو جی نو دا ډېر غټ هیلپ آوټ کوي د ځوان کل هلته په دې ټولو ممالکو کې دلته موږ سره د دې شي ډېر غټ کمی دی صحیح خبره ده ٹھیک شو جی او کمی دلته ډېر ځکه دی چې څنګه تاسو وایي چې پاپولیشن غټ وي چې ځوانان دي نو چې موږ سره زموږ رهنمایي نه کېږي د ځوان کل نه کېږي نو ستا غټ آبادي ته دا پته نه لګي چې په کومه سیمه په کوم کومه لار هغه اپناو کړي او هغه فیوچر کې هغې کې کامیاب شي ٹھیک شو جی بل د لکه ته بیا راځو د ځوانانو طرف ته بیا ډېر غټ کمی هم په ځوانانو کې هم دی د سیلف موټیویشن خبر روانې دي ځوان کل که غواړي یو انرژیټک ټایم پیریډ د ژوند دا کم ځوانان چې دي دغه ټایم کې که دوی همت کوي ګوره هر څه بیا په سرکار هم نه دي پکار هم ځوانان چې کوشش وکړي هم د دې ملک د ترقۍ کې اهم کردار چې دی اهم پلر چې دي د دې د ترقۍ په بلډینګ کې هغه هم ځوان کل دی نو خو ځوان کل به هم ځان پیژني په تعلیم په شعبه کې مختلف فن په شعبه کې هم نو هغې چې هم ځان پیژني خپل کارونه وپیژني او دا وګڼي چې د دې سوسایټۍ د دې چاپېریال د دې معاشرې دا یو اهمه حصه ده او د دې فرایض دي په دې باندې چې دوی به خپل کردار ادا کوي د دې ملک په ترقۍ کې ذیشان بخښنه غواړو یو پوښتنه کول غواړم چونکې تاسو پښتونخوا یوت چې کوم دی د هغې مشري کوئ خیبر پښتونخوا کې تیرو اتو کالو راهیسې د پی ټي آی حکومت دی او هغه پی ټي آی خان صاحب وایي چې ځان ته د یوت نماینده وایي چې کله هغه خبره کوي د یوت ډېره خبره کوي تاسو ګڼئ چې په تیر اتو کالو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د یوت دپاره څه کړي دي لکه داسې غټ کار یې کړی دی چې موږ ته هغه وښکاري ګوره ډېر ځوانانو خبره روانه هغه ډېر سیاسي دغه ته زه یم چې لاړ نه شي ښه وي خو پټه یو خبره تاسو صرف دا وکړم چې د تیرو نورو حکومتونو په مقابله کې اوسنی حکومت پر راوستو کې د ځوان کردار دا ټولو ته ښکاره ده بالکل بخښنه غواړو ښکاره ده چې د دې ډېر غټ کردار دی په دې حکومت راتلو کې دا تاسو هم منئ دا نور خلک هم مني د ځوان کل راتلو ګوره د ځوان اویرنس خو شو اکه خبره شوه چې تاسو ما وویل اویرنس د ځوان شوي و نو په دې حکومت راتلو کې د ځوان غټ کردار و ٹھیک شو جی بیا د ځوان دپاره مختلف داسې پروجیکټ دي په دې کې چې کوم اعلانونه شوي وو کوم دا چې کوم یوت امپلایمنټ پروګرامز دي دا احساس پروګرام چې په دې کې لکه دا یو داسې پروګرامز دي بعضې که نه چې د تیر حکومت مقابله کې چې کوم زموږ تیر حکومتونه تیر دي د هغې مقابله کې دا ډېر ښه دي بټ هغه ما تاسو وایي چې سیاسي ټچ ډېر نه ورکوو خو یوه خبره چې کوم اعلانات کوم هغه غټ غټ دعوې هغه خیر هم ښکاره ده ټولو ته چې هغسې پوره نه کړی شوې بټ زه یم چې بیا هم ایز کمپیر ټو زاړه حکومتونه ډېر ښه دي د ځوان کلي دپاره موجوده طور ډېره مننه ستاسو ذیشان هوتي صاحب تاسو موږ سره موجود وئ صدر صوبایي یوت اسمبلی او چې کوم زموږ موضوع دی په هغې باندې تاسو خپله رایه موږ سره شیر کوله بالکل جی موضوع به مخ په وړاندې بوځو او دې نه علاوه نور اهم څیزونه به هم تاسو سره شیر کوو خو دا وخت شامل دی د یو ډېر شان دمې پروګرام سهار په خیر کې موږ سره اوسئ بیا هر کله جی پروګرام سحر په خیر کې او تاسو ټول ته هر کله وایو جی بالکل د پروګرام چې کوم زموږ گفتگو سلسله ده هغه به مخ په وړاندې بوځو او نننۍ چې کوم زموږ موضوع باندې ډسکشن کیږي بالکل د ځوان کل دپاره زه هم د صرف ځوان کل دپاره نه نننۍ چې کوم څه حالات دي د ټولو دپاره هغه زموږ ځوان کل دی که هغه مشران خو په ځوانانو کې راځو که نه مشرانو کې راځو هغه زموږ مشران دي که نور خلک دي ځوان مشرانو کې راځي ځوان مشرانو کې راځو صحیح خبره ده ښکلې دا پکې لازمه
موټیویټر مو ځوان مشران پروین څنګه چې زموږ ټاپک ته نو دی هغه سره زه خپل یو پوینټ ډایټ کول غواړم چې مې بي زموږ چې کوم ینګ جنریشن وي هغه کې دا انر ډرایو یا سیلف موټیویشن ځکه نه وي چې لکه انیشل لیول نه موږ ته دا څیز نه ښودل کېږي چې لکه ستاسو دا سبجیکټ دی دا لاین دی بلکې هغې خپله یو څیز موږ باندې امپوز کړی شي چې دا خبره موږ تا باندې امپوز کوو چې ته به ډاکټره جوړېږي یا ته به انجینیره جوړېږي او دا بیا فیملی طرف نه ډېر زیات پریشر وي بنده باندې لکه که زه خپله هم خبره وکړم نو سټارټ نه که تا ته یو لاین ښودلی شي او بیا ته ډېر زیات کوشش وکړې او انفارچونیټلی ته هغې لاین ته ور نه شي نو لکه لایف ټایم ستا مایند کې دا وي چې دا یو فیلیر و چې زه خو فیل شوې یم لینک یو بل څیز به زه ایډ کول غواړم کله تاسو به دا هم کتلي په لایف کې که فار انسټنس د پیرنټس د طرفه نه هم ویل کېږي تاسو ډیسایډ کړی دی یار زه چې لوی شم زه به ډاکټره جوړېږم بالکل او مثال په توګه باندې ته جوړه نه شوې نو اټس فاین مطلب دا څه دومره خبره نه ده چې ته په ډیپریشن کې لاړ شي دیټس فاین تاسو بل کوم فیلډ ته تللی شئ لکه څه بل څه دا خبره ډېره ټیک ده ګوره چې لکه کیرن ویل چې یاره په موږ باندې امپوز شي نو د ژوند کې د زیاتره ناکامو چې کوم وجه یې نو هغه هم دغه یي چې لکه هغه باندې دونه پریشر په یو ماشوم باندې واچولی شي چې هغه خپل هغه کم ایکسپیکټیشنز چې هغه ته د هغه نه هغه پوره نه کړي شي نو هغه ناکامه شي په ژوند کې نو دقه یو دا یو ډېر مین ریزن دی صحیح خبره ده چې دا ضروري نه چې یو کس ناکامۍ سره بل څوک قلم نه اخلي ستاسو چې ګور ډاکټر دی چې هغه ته ټولو خلکو ته ډاکټران جوړ شوي هم دي موږ ډېر کتلي چې هغه جوړ شوي هم دي نو څه ډېر خلک داسې دي چې هغه کم یو کس ورته ویلی چې یاره ته دا کار وکړه اوس مور او پلار ورته وایي چې ته ډاکټر جوړ شو هغه ډاکټر نه هغه لیکوال جوړ شوی دی رایټر جوړ شوی دی او هغه دونه ښه رایټر جوړ شوی چې سپیچ کوم هغه ایکسپلور کړي هم نه مې بي دغه بچنه ځکه چې موږ ګورو یو طرف ته بالکل هغه کتابي کیړه چې ورته وایي موږ هغه شانتي لګیا یو خپل بوکس نه نو زوم ته نه پته چې موږ ته کم ټیلنټس دي او بیا اوورال فیملی طرف نه کالز برازي چې لکه دې طرف ته ولې لاړه یا دا فیلډ ولې هغه چوز نکړو مې بي دا ټول باندې لپاره بنده باندې یو پریشر هم وي او بل دا خبره چې بے صبري هم ډېره وي کومه یو بل فیلډ ته لړ شو زموږ پیرنټس یا زموږ فیملی ممبرز دا سپوز کوي چې د خو ویلو چې ته دا جوړېږم او دا دغه شانتي لاړه یو سایډ ته پکې ناس سره دا یا خبرې بلا نورې دا بنده ډېر زیات لکه ډپریشن کې بوزي مې بي نو هغه ایج کې یو موږ دپاره داسې کاونسلینګ پکار وي سټوډنټس لا چې لکه هغه وخت تاسو ته څوک وایي چې نه دا فیلډ تا لپاره ښه دی یا تاکہ دا یو پازیټیو څیزونه دي هغه موټیویټ کړي بالکل پازیټیویټي نه ښودلی کېږي ینګ جنریشن ته مې بي ځکه چې د هغې همیشه فالټس یا نیګیټیو پوینټس هغه ښودلی کېږي چې ته دلته وي کې دلته وي کې که هغې ته لغون ته د هغې پازیټیو سایډ ښودلی شي نو مې بي هغه زیات مخکې لایف کې بالکل او موږ که خبره وکړو موږ وایو دا ګولز به ځان ته سیټ کړو دا به اچیو کړو داسې هغې دپاره منټل هیلث ډېر ضروري دی صحیح خبره د دې هر څه دپاره منټل هیلث لکه ډېر ضروري هغې نه بغیر کېږي نه بالکل او هغې دپاره به تاسو یو خپل ځان له یو ټایم راوباسئ د دې دنیاوي څیزونه لکه زه په خپله کله کله غواړم چې زه یې دنیاوي څیزونه لږ کټ آف شم او زما خپل یو ټایم وي که هغې کې زه سوچ کوم که هغې کې زه ریډینګ کوم که هغې کې څه بل څه وي منټل هیلث نن سبا نشته چا دپاره او هغې دپاره څه کول دي هغې حل ما سره زما په خیال ویل کېږي هم که تاسو څومره هم لکه ریسرچ یا ریپورټس وګورئ نو هیڅ د خپل ځان محاس خپل ځان لپاره ټایم وباسئ که هغه د شپې لاست پهر ولري د کېدو نه لږ ساعت مخکې او د خپل ځان محاسبه وکړئ یار نن ما په خپل لایف کې مطلب دا کارونه ما کړي دي په دې کې دا صحیح او دا غلط دا کول پکار دي دا نه دي کول پکار دې سیز د وجې که زه د ډیپریشن ښکار شوی یم د هغې اثرات څه دي او دا به زه سبا نه کوم لکه خپل سوچ کې مونږ که تبدیلي راولو چې نه یار که ډېر هم بد حالات دي هغه اکثر ویلی شي که نه که ډېر هم بد حالات دي څه نه څه پازیټیو پهلو پکې ګورئ خلک وایي که نه لکه د هرې مسلې حل شته موږ اکثر وایو نه د دې مسلې حل نشته څه لاره نشته یا د هرې مسلې حل وي خو موږ کوشش نه کوو هغه لاره راوباسو او یار شپې پسې سهار کنه سبای دا تاسو یو حوالی سره لکه ټیک دا اختلافات په خپل ځای باندې زه ویم چې لکه پی ټی آی ته دا کریډ ورکول پکار دي تاسو کو ګورئ د نن نه یو 10 کاله وړاندې پورې یا یو 6 کاله وړاندې پورې د یوت کنټریبیوشن نو په نېشنل چې کم دغه تصویر دی کنه په هغې ټول کې هغې کې نشته دی هغې کې نو دی چې کم دی نه راوسته کم از کم دونه وشو چې یاره لکه د هغه یوت انوالو شو په سیاسي کې د هغې مسلې هم جوړې شوې ډېرې زیاتې لکه اوس هغه پولرایزیشن زیات شو که نه لکه خلک یو بل نه برداشت کوي بیا چې یوت راشي نو هغه جذباتي هم ډېر زیات دي هغې د ریاکشن مونږ په سوشل میډیا اکثر ګورم چې لکه د خپل لیډرشپ خلاف یا د خپل جماعت خلاف هغې
دغه نه مني خبرې نه مني خو لکه دا زه دې ته یو ډېر مثبت دغه ګڼم لکه دا مثبت ډیولپمنټ دی د دې وجه دا ده چې لکه دا خلکونه مخکې وو پکې بس ګرځېدل به هلن کې تاسو ګورئ چې لکه په پښتونخوا کې 70 یا 71% دا ډېر لوی ریشو ده چې لکه دا د یوت باندې مشتمل ده د خیبر پښتونخوا نه د دینه بغیر حکومت جوړیږي یا د دینه بغیر فیصلې کیږي د دینه بغیر څه پلانینګ کیږي نو هغه به ډېر خطرناک وي هغه کاونټر پروډکټیو وي د هغې وجه دا ده چې د دونه میجر چې کوم برخه ده د معاشرې هغې پکې دغه نشته د هغې پکې سی نشته د هغې پکې دغه وینا نشته یا د هغې پکې برخه نشته نو زما په خیال چې لکه دا تر څو پورې چې پالیټکس کم بیا الټیمیټلی زی او هغې حکومت جوړوي او هلته کې په پارلمان کې کینی هغه قانون سازي کوي د هغې برخه ډېره ضروري ده موږ خو په دغه ته ګورو چې ډاکټر جوړېدل پکار دی انجینیر جوړېدل پکار دی او دا جوړېدل پکار دی او هغه جوړ خو زم چې سیاستدان هم جوړېدل پکار دی ځکه چې لکه دا د ټولو د ډاکټر لپاره هم پلان هغه کس جوړېدی شي چې چا سره ښه ډېره پیسې خو مسلې شته که نه مسلې شته دا خو لکه څه وایي چې لکه ګوره ډاکټر لپاره قانون سازي څوک کوي دغه خلک چې په اسمبلی کې ناست دي د انجینیر دپاره څوک کوي د تعلیم دپاره پلانینګ څوک کوي نو زما په خیال چې یو صحیح کس لړ شي او پوهه کس لړ شي او د یوت نماینده لړ شي چې کلیر ویژن خو یې کنه نه دلته کې د بدقسمتۍ نه هغه زیاتره څیزونه د سیاست ښکار شي که نه چې هغه لړ شي یو کس که لړم شي دلته په دې پاټو کې یا په خپل جوماتونو کې بیا داسې ډکټیټرشپ چې د هغه د خپل صفا خبره نشي کولی خپل چې کوم هغه کم کار کول غواړي هغه نشي کولی خو دا بیا هم لکه چې هلته لړ شي نو زما په خیال دا یو ډېر صرف هغه نمایندګي هم کې هغه هم یو ډېر لوی اچیومنټ او که همدغه رنګې دا سیر ډېره ښکلې خبره وکړه که همدغه رنګې زموږ په یوت کې زیاتره خلکو دا سوچ وکړي که نه چې لکه د قانون سازۍ کې موږ ته چې کوم دی خپل کردار ادا کول پکار دي دلته موږ ته راتلل پکار دي چې کله هغه زیاتره خلک په هغې کې راتلل شروع شي نو یقینا موږ ته به یو چینج هم په نظر راځي د هغوی چې کوم سوچ دی د هغوی چې کوم ویژن دی د هغې به عملي شکل هم بیا موږ ته ښکارېدل شروع شي وخت سره سره نو بالکل دغه ټول څیزونه چې کوم دی ډېر زیات اهمیت ور دي او دې نه علاوه یو بل اهم څیز په دې ټول صورتحال کې دا هم دی چې لکه څنګه چې موږ وایو چې یاره د خپل ځان محاسبه هم انسان ته پکار ده اوور تھنکینګ نه دی پکار ده اوور تھنکینګ چې کوم دی تاسو د ضرورت نه زیات یو څیز واخلئ په هغې چې سوچ شروع کوي نو بس ځان هم زړه خورئ او بیا د خلکو هم ژوند ورسره بیخي په عذاب کوي بالکل ما چې څنګه وایي که نه که اوسنی غم هم نه نو پخواني چېرته غم رایاد کړو هغې باندې خفه کېږو دا ولې شوي دي داسې ولې شوي پخوا داسې ولې شو موږ ځان له پخپله یو دغه کتلي کار هم ځان له کتلي دې نه علاوه موږ سره پیکیجز هم وي په پروګرام کې نو هغه ستاسو د انټرسټ هم وي او موږ هم ډېر زیات انجوای کوو هغه به هم موږ تاسو ته ښایو خو ډسکشن موږ کوو په دې باندې چې بجای د دې چې لکه موږ په خپل فضول څیزونو په فضول کارونو کې خپل سوچ بس ځان پکې بیخي ختم کړو که داسې ټیلنټ تاسو کې شته که لږ ډېر هم تاسو سره ټایم شته که تاسو خپل ځان په هغه څیزونو کې بیزي کوئ نو هغه نیګیټیو څیزونه به هم تاسو ځان وساتئ او صرف تاسو به دا هم کتلي چې لکه ستاسو خپل سوچ زیات پازیټیو وي که نه نو ستاسو چاپېریال کې چې کوم خلک دي هغوی نه تاسو نه هغوی ته پازیټیو وایبس ځي او که ستاسو پرسنالټي نیګیټیو وي که نه نو بلیو مي هغه کس به ته خپل ارد ګرد برداشت نه داسې خبر نه سیار چې کله نه راغلی دی د نه ماته نیګیټیو وایبس راځي زه داسې خاموشه شوې ما ته خو دې نه پازیټیو راځي ما له دې نه وایبې داسې زه داسې چپ شوی یم وختي داسې ما خبرې کولو خو چې دی راغی دی دومره خبرې کوي تاسو سیلوي ویاړ ولته څنګه چل دی نه ما خو سم نه زه دلته راغلم په ارام کښېناستم چای مې نه داس کړی نو خو پروین بالکل صحیح وویل چې وایبس وي داسې څه ایگزسټ چې ځینې خلک تاسو خپل چاپېریال کې نشو برداشت کولی یا مې بي موږ په پبلک کې داسې خلکو سره یو انکاونټر زموږ وشي چې لومبي ځل کې موږ هغې ته داسې الله خبره هم نه شوي او موږ وویل چې لکه یار دا به ده چې دی دا ده کې سره څه خبره ده د دې وجه سي د 95% کمیونیکیشن چې کوم دی دا نان وربل دی لکه زموږ باډي لینګویج دا مې بي لکه هغې نه د فیس ایکسپریشن نه یو سړي ته پتو لګي دا خفه دی صحیح خبره دا په جړه کېدو واله دی که نه بالکل بالکل ته به ځان کنټرول کول کوشش نو دا نان وربل کمیونیکیشن چې دی نه دا لکه موږ خو مې اسکوم ویلې دا 90% 95% دی لکه د هغې نه انسان ته پته لګي چې یاره لکه د دې سړي کس سره زما چې کوم دی سیر احسن درانی موږ سره په ټلیفون لاین باندې موجود دی سوشل ایکټیویسټ احسن درانی تاسو ته هرکلی وي پروګرام سهار په خیر کې السلام علیکم جی ډیره مهرباني وعلیکم السلام درانی صاحب څنګه تاسو طبیعت هم ښه دی بالکل الله کرم دی امید لرم تاسو هم ښه شکر دی بالکل جی درانی صاحب نه به پوښتنه کول غواړو سیلوي نننۍ چې کوم زموږ موضوع دی چې هغه مخ په وړاندې موږ هغوی سره
درانی صاحب مونږ په دې باندې خبره کوله چې نن سبا زموږ معاشره کې تاسو کو وګورئ یا اوورال ډیپریشن دی، مایوسي، خلک د مایوسي ښکار دي، مطلب هغې ته امید په نظر نه راځي. نو دې حواله سره تاسو څه وایئ چې یوت دپاره مونږ څه وکړي شو داسې چې هغې د دې سیز نه راوځي؟ زما په خیال دا ډېر اهم سوال دی کوم چې تاسو تپوس وکړو. نن سبا چې کوم حالات دي، بېروزګاري ده، معاشي مسایل دي، اوورال یو ډېر ډپریشن دی په سوسایټي کې، ځکه چې اپرچونټیز نشته. بیا زموږ دا چې کوم د وبا راغلی د کرونا وایرس، دې کاروبارونه روزګارونه هغه نور هم خراب کړ. نو نوجوان نسل کې یو اوورال چونکې زما خو ریګولر انټراکشنز کېږي یوت سره او یوت چې کوم ګروپس دي هغوی سره، سټوډنټ سره، نو هغوی کې یو انزایټي ده، هغوی دې آر ناٹ شور اباؤټ دیر فیوچر چې یاره مستقبل کې به هغوی دپاره څه دي. نو اوورال یو ډېر ډپریشن دی زموږ په سوسایټي کې، او خاص طور باندې چې کوم زموږ ینګسټرز دي. دې حوالې سره خو ډېر شي نه کېدی شي. ټول نه پهله خو زه چې د کور نه سټارټ اخیستی، ځکه چې چیریټي بګینز ایټ هوم، نو کور نه چې دی د دې سټارټ اخیستی دی شي چې یاره چې کوم هغه دي د پیرنټس دي د دې هلکانو یا د ماشومانو، هغوی د خپل بچو سره د ځوانانو سره یو ډایلاګ انیشیټ کړي، یو خبره دې ورسره وکړي چې د هغوی په مسایل باندې یو په کور کې دې خبره ماني، ځکه چې د دې پیلنی سټپ د انزایټي ختمولو اوی چې خبره وکړي په هغې باندې لیټس ټاک، چې کور نه په دې باندې آغاز شروع شي. بالکل درانی صاحب تاسو وایئ چې لکه کور نه خو ټیک دی. خان صاحب چې کوم دی نه هغه د یوت زیاتره ذکر کوي او هغوی وایي چې د مونږ وګورو په پاکستان کې زموږ د آبادۍ لویه برخه چې کوم ده نه هغه په یوت مشتمل ده، په ځوانانو باندې مشتمل ده. خو مونږ که وګورئ نه په ټول نیشنل سیناریو کې یوت هغه کنټریبیوشن هم ډېر کم دی، او دا په ځای د دې چې موږ خپل طاقت جوړ کړو هغه زموږ کمزوري جوړه شوې ده. د دې دغه ناکامي چېرته ده په دې کې، لکه چې د سټیټ لکه د حکومت چلولو دغه یوت چې کوم دی دې کې ګیپ دی. دا ګیپ ولې دی او لکه دا د دې وجوهات څه دي تاسو په نظر؟ خو جی زه بینګ پالیسي سپیشلیسټ زما دا هغه دی چې یو خو ځوانانو له چې کوم پرومیسز شوي وو، که مونږ د دې خاص طور باندې د دې ګورنمنټ خبرو، نو ډېر زیات پرومیسز شوي وو، ډېر زیات هوپ وو په ځوانانو کې، په دې نوي کول کې چې یاره دا ګورنمنټ راشي نو د ځوانانو به یو حکمراني وي. هغه رنګ کې بدقسمتۍ سره ونه شو، هماغه زاړه شکلونه مخې ته رالو په سیاست کې مو په سماج کې مو په هر ځای کې هماغه زاړه چې کوم شکلونه وو، نو هغوی دپاره یو هغه هوپ چې یاره مونږ په سیاست کې راشو، په فیصله سازۍ کې به زموږ یو عمل دخلي، هغه شی ونه شو. په دنیا کې دې وخت یو رواج دی چې څونه فیصله سازي کېږي، که هغه د هیلث دی، که د ایجوکیشن دی، که د یوت پالیسیز دي، هغه پالیسیز کې د ځوان کول نه د هغې رای طلب کېږي او هغه رای ته ډېر اهمیت ورکړی کېږي. دې سره ځوان کول له په پالیسي میکینګ یا چې کوم د ډیسیژن میکینګ ټیبل دی په هغې باندې هغوی له سیټ ورکړی کېږي او هغوی له وایي چې تاسو کښېنئ مونږ سره په دې فیصله سازۍ کې مونږ سره مدد وکړئ. دلته دا شی دا ټرینډ نشته دی، په دې باندې مونږ هم لګیو، ډېر زیات کار کوو چې ینګسټرز له په پالیټکس کې، په پالیسي میکینګ کې هغوی له تاسو رای ورکړئ، ځکه چې هغوی څو پورې د هغوی رای نه وي په دې پالیسیز کې، دا پالیسیز دا افیکټیو نه دي. او دې سره چې د هغوی ځوانانو لپاره او زموږ چې کوم خلک دي هغوی لپاره په مختلف پهلوانو باندې کار کول پکار دي. تھینک یو سو مچ تاسو موږ سره موجود وئ، احسن خان درانی سوشل اکټیویسټ، او ډېر ښکلې تاسو خبرې وکړې چې لکه ځوانانو دپاره څه کول پکار دي، نور کوم څیزونه دي. خاص کر تاسو به دا هم کتلي سیار چې لکه ډېر خلک داسې زموږ په چاپېرچل کې چې موږ د هغوی نه هم ډېر زیات موټیویټ کېږو، د هغوی نه هم موږ ډېر زیات زده کړې کوو. او زما خیال په دې حواله باندې موږ سره یو پیکیج هم دی. بالکل موږ سره دی او دا پیکیج دی د دیر سره تعلق دی د دې حاجي امیر نوشاد صاحب، او هغې چې کوم دي نو هغې دغه کړي دي څنګه چې د ونو بوټو خبرې مونږ کوو، مونږ به ډېر د پلانټس د بوټو کرلو د پښتو به سي یار د بوټو کرلو ستا په پښتو کې ډېره زیاته کرل نه دي نه بوټي کرل چې کوم دي نو او دوی اعتراض کوي، ما ورې ګنن زه په ده باندې وایم چې پښتو وایي. د بوټي کرل هغه وکړو او هغه چې کوم دی هغه خپل مدد آپ په تحت باندې پلانټیشن کار شروع کړی دی او هغه هم زموږ لپاره یو موټیویشن دی. دا هغه چې کوم دی نو ریپورت په بالکل صحیح خبره، یعنی په خپل اساسي سوچ کول، په خپل سکار پریکټیکلی کول او نور خلکو ته خودل. زه خیال محمد اسرار ریپورت کې به وګورو، راځي چې ریپورت وګورو.
د کوز د رادنځي اوسکۍ اوسیدونکي سماجي کس حاج امیر نوشاد ښه او صفا ماحول ته فروغ ورکولو او غرونو ښایست سیلګرۍ دپاره پرمختګ په غرض په خپل خرچ د خپلې نرسرۍ نه 1 لاک پورې لاچي او نخترو مشتمل بوټي اوسکۍ په غر کې په نالولو شروع کړې ده د حاج امیر نوشاد وینا وه 2 قسمه بوټي لګو نخترم لګو او ورسره لاچي هم ګډه وډه لګو چې د دې علاقې د ښایست چې دی د بحالي زمونږ د اواز دومره ورسي چې هر سړی د هر سړي نه امیر نوشاد او د هر سړي نه د فارغ سړی جوړ شي او د دې ملک کې بوټي ولګئ هغه په پردې کې لګئ که په کور کې لګئ که په لار کې لګئ که په غر کې لګئ د بوټي د لګېدو سره سره مونږ وایو چې بوټي لګول خو آسان دي خو د هغې حفاظت ګران دی چې د بوټي حفاظت وشي نو زما خو بالکل د دې نختر او دیار او د دې بوټو سره یو داسې لګاو دی چې د ګلاب د بوټي نه مې هم ډېر زیات خوښ دي ولې چې د دې نه کومې فایدې دي ماحول ته چرین ته پرین ته نو هغه زمونږ د ټولو په دغه باندې د ټولو خلکو په ذهن کې لانې دي که چېرته چاته معلومه شوه چې د دې ونې ماته څونه پیدا ده نو دا به د خپل دشمن په کور کې ونه نالئ خو د دې به حفاظت کوي موږ په ادینزو کې یو اسپتال یو سکول یو جومات یو کور به نه پرېږدو چې په هغې کې بوټی دی دا به زما کار دي دپاره ما خصوصي نرسري جوړه کړې ده په هغه نرسرۍ کې په دې وخت کې یو 7 لاک بوټي دي موږ به پکې نور هم کوو او دا د قوم او د دې علاقې او د الله پاک د نورو مخلوقاتو دپاره دا زه وقف کوم دا کار به مونږ کوو د کال 2014 نه په غرونو او دې نه علاوه نورو ځایونو کې د بوټو لګولو په غرض د حاجي امیر نوشاد خپل نرسري ده چې 9 لکه پورې بوټي لري حاجي امیر نوشاد خپل کور حجره هم د بوټو ډکه کړې ده د بوټو نقل و حمل په غرض کلین اینډ ګرین پاکستان سوزکې هم اخیستی دی او غواړي چې د ده په شان نور د وس خاوندان هم چې هر څوک دي د خپل آمدن د ګټې څه حصه په ونو بوټو نالولو خرچ کړي محمد اسرار خیبر نیوز اوسکی کوزدر او ډېر ښکلي مناظر څومره ښکلي هر څه کړي وو خو په دې باندې به نورې خبرې هم کوسیا صحیح خبره صحیح ما ډېر زیات لګولې بوټي خو ما دونه لګولې په چې کم دی کې دلته خو نه بوټي سټوډیو کې مې لګولې دي نیوز روم یاد دی کرن دا چرته کړی دي داسې بوټي موږ کالج کرونده دي چرته کړی ده کالج کې نو موږ هغه وخت یو زموږ داسې ایونټ شوی و نو کې موږ ټولو لکه ګروپ وایز خو ګروپ کې موږ مجبوري ولا بریک اخلو بریک نه بس واپس راځو جی د خبرو اترو دا سلسله به جاری ساتو پروګرام سهار په خیر کې موږ سره اوسئ یو ځلې بیا هر کله تاسو ټول ته وایو په پروګرام سهار په خیر کې جی زم پروین ګیلانی او په پروګرام کې زموږ ډېر زیاتې ښکلې خبرې سیار سره سیلوي او کرن سره روانې وي سیار یو ښکلې ریپورټ موږ د دې نه وړاندې چې بریک نه مخکې وچلو زما په خیال که تاسو داسې ځای هسې هم وګورئ که نه ستاسو په چاپېرچل کې چا داسې ځای جوړ کړي یا څه فام یې جوړ کړي یا داسې ګرینري او ښه ښکلي بوټي موټي لګولي او هغه ځای ته تاسو لاړ شئ نو ستاسو ډېر زیات فرش یو فیلینګ مطلب ډېر فرش هم فیل کوئ ستاسو منټل هغه یو بل قسمه سرور او مطلب یو ګوره مونږ د نیچر حصه یو که نه د فطرت برخه یو که نه مونږ انسانان مونږ ژوندي یو ژوندي خلک یو ساه اخلو او دا فطرت دی دې ته چې نږدې شو نو خامخا هغه یو کنیکشن خو شته که نه نو دا زما په خیال چې دا څنګه وویلې چې یاره لکه مونږ ډېر ښه فیل کوو یا فیلینګ راته ښه راځي یو عجیبه غونته کیفیت ته باندې لړ شي د دې وجه دا ده چې هغه هم څیزونه هم ژوندي دي مونږ هم ژوندي یو مونږ لکه چرته ناچرته خو به لګېدلي یو که نه قدرت سره یو لکه تاسو چې کله آوټینګ کوئ یا داسې ښکلی سپاټ یا داسې ډیسټینیشن ته لاړ شئ نو د هغې ستاسو بیا راتلونکي زما په خیال یو هفته نیمه خو ښه خو چې کوم ورته لږ شي که نه او هغې نه پس ورته بیا څوک نه شي تللی ټول خپل چې کوم ذمهواري د هغه پوره کول پکار دي او ماته پروین دا هم یاد دي چې وړوکوالي کې دا نارنج به نه دلته نارنج ګلونه چې به شي مارچ میاشت کې اب هغه لان کې چې راپرېوته نو ما به پیزار وباسلو خپې به پې داسې ګرځېدم
نو هغه موږ په دغه ګرځېدو دا وښو باندې وښو باندې وښو وښو د چمن نه واخه چې کوم دین هغه وی چې لکه یاره مونږ ته اکثر وی نظر ښه کوي نظر او خاص چې د سهار واخه خدا دغه یادې کنه واخه مونږ داسې غړ غړ ته وایو چې لوی شي خلک وړو ته موي غټ ته موي دې مال نه پوهه ټیکي او سیار یو لکه چې تاسو خبرو کړو چې کور کې کنه که سبزی یا فروټ ډېر خلکو چې لګوري نو هغه یو سټیسفیکشن خلکو ته ډېر کیږي چې خپل لون کې فرش سبزی لګېدلې نو یو मेंटल टेंशन नहीं नन सब हमको ढेर खबर है और चलेगा आप वो जो डिफरेंट किस्म की खादें होती हैं कितना ऑर्गेनिक की दगा खबर है ऑर्गेनिक कितना दार न मिला और जब कूर के असिस तासु खपल मखे तागा लका तासु बूटी करली या तासु खपल मखे तागा जो देखिए उस यो ढेर अहम खबर है कि अर्बनाइजेशन न लका हर तरफ ته کم دی اربنایزیشن خور شو ناغي دغه سیزم ختم کو ور سره چې پینځو مرلو کور دغه تا درې چته جوړ کړي نه کې ځان نور نه لګی نو صحیح خبر او په پاس چت باندې خو فصل نشي کړلې دغه کیږي خو ته ګملا معاملې بکی دغه بکی زموږ کنټری کې خدا سس بیا هم کم دی ما مخکې اوس کې قتل ایون فارن کنټریز کې موږ ګوري ریپورت نو هغه کې په کورونو کې دغه داسې سیستم جوړ کو چې سبزی فروټ ایون په کچن کې دنه داسې هغه انکیوبیټر جوړ کړو چې کې دنه هغه فروټ او سبزی هغه لګوري او باقاعده فرش سیس باغ واسطه یوز به کو نو مطلب پتنګ لکه اورګینیک خبره چې مونږ کوو هغه بیا لکه مونږ اورګینیک دا دی چې لکه تیو کړو خو دغه خورې مورې ورته ناچو نور په لګي وبول ورکه او خیال ساتي او سره مر کول ورکه والله خو دا نور دغه سيزونه نن سبا خو د ټولو غټه خبره ده چې کم لکه وبخر کیږي کنه وبخر نو مونږ خو اوسم وینو نو چې کوم ځایونو ته دا اوبه راغلي دي کنه هغه نیرونو ته ګټرې خلکو راکاږلي دي نو هغه کنټیمینیټډ اوبه ورته راځي نو هغه ډېر خطرناک دي دا زیړی او دغه چې کوم ابډومینل مسلې زیاتره دغه نه جوړېږي لکه دغه ډېره مین خبر چې صفا اوبه له ته ورکې که نه دغه غټه خورم ورکوه خیر دی موږ خو د بوټو کرلو نه راغلو د کچن طرف ته بیا په هر څیز باندې موږ ډېر ماهران بالکل موږ ډېر ماهران یو ګوره په هر جیک اف all trades سیلف موټیویشن یو بل پاکیج دی وختي سیار څنګه خبره کولی مونږ ټول مونږ ماس کمیونیکیشن ویلې د چې ما وکړه مونږ تقریبا څلور وانه ویلې دي ما عیار کړی دی ها عیار بدام ور سره داسې تقریبا زموږ ټاپکس ان سیلف موټیویشن نو زما خیال کې تاسو مانه لغون زیات ایکسپیرینس او د غیر عزت تاسو دا کوېسچن کول غواړم هیلپفل به معنی پاره ممسوم چې زوم کتون کړی چې مطلب تاسو سیلف موټیویشن تر دې پورې راځي دوسره هر یو کس یو نه موټیویشن وی یو نه سیلف موټیویشن وی چې هغه کم ځای کې موجود دی هغه څنګه راځي درې نو مې بي نو تاسو دا تاسو کول غواړم چې تاسو مطلب د سیس دی یا خبرو کوم لکه هاي ګولز یا او نه ګولز وغیرہ خو لکه خو هر سړی لري خو لکه کې زیاتره زما صرف یو دغه چې کم سخت نه سخت چیلنج چې کم دی کنه هغه بنده کولی شي مستقل مزاجه سره بس را شکین ورته او بزان ورته وتاړه پرزیسټنس چې کم دی کنه نو ما پدې باندې ډیر سيزونه کړی دوه ته بسون خلم او ها بالکل صحیح خبره ده سی تاسو موږ سره د پیکیج پاړه خبره کوله پیکیج پاړه دغه ته ډیګری طرف ته راغلم ها او کنه دې ډیګری خبره کوله نن سبا ام ای چې کم دی په خوا بلکې خلکو به د ډبل ام ای کړی دا څومره او څومره دا غواړي باندې به امپرس شو دی الله ډبل ام ای کړی دا نو موږ سره هم د کپدی اړه باندې یو پیکیج دی د عمران زریاب ریپورت سوري موږ سره ریپورت دی او هغه چې کم دی مالکن الډن ډیره محمد طارق باچا چې کم دی هغه هم زموږ لپاره یو انسپریشن دی ځکه چې هغه یو نه دوه نه بلکې هغه لس ماستر ډیګرانې او لا لس بالکل نو دا لکه ډیره غټه خبره ده دومره او ګورو چې لس ډیګران هغه ته څه فائدہ ده او په دې باندې وګورو چې دغه د هغه واقعي څه فائدہ دا چې یو ډیګران چا کړی غریبانو هم د سیګرځي راځي چې دا ریپورت وګورو اوبه عمران زریاب د ملکن کلیوالا سیمه الډن ډیرې سره تعلق لرونکي د محمد طارق باچا دی چاچی یوانا دونه بلکې پورا لس ځله په مختلف مضمونونو کې د ماستر ډیګری ترلاسه کولو کې ځانګړی ریکارډ جوړ کړي محمد طارق باچا په انګلیش پولیټیکل ساينس تاریخ اسلامیات ایجوکیشن پښتو اردو آی آر مطالعه پاکستان او هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن کې په ښه پوزیشن د 14م ډیګری ترلاسه کولو کې د کامیابی بیرغ پورته کړی دی طارق باچا د کولمبیا سره تعلق لرونکي ویاله د
شپږ ماستر عالمي ریکارډ هم مات کړي. محمد طارق باچا وایي چې د تعلیم سره می د وړوکوالي نه ډېره مینه ده. علم په خپل هم حاصلوم او د سیمې ځوانانو ته زده کړې هم کوم ځکه چې علم خورولو کې د دنیا او آخرت لویه ګټه ده. طارق باچا زیاتوي چې مقصد می علم حاصلول او د ملک نوم په ښه شان روښانه کول دي او نور به هم په عالمي سطح ځانګړي ریکارډ جوړولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. زم چې ما څومره ډېر علم په حاصله کړي هغه رڼا مې په دې عوامو کې خوره کړې او ځان مې یوازې دا ډیګري مې وانه غوښتې چې دا مې صرف په صندوق کې کېښودې بلکې دا مې راواغوستې او دا مې بیا د خلکو ته نوي کل ته نوي جنریشن ته هغوی ته تعلیم ورکړې هغوی مې د په علم باندې پوهه کړې او یوازې په یو علاقه کې نه بلکې په خوښه ټول ملک دپاره زما کوشش دا دی چې په ټول ملک کې د ملک او د قوم دا نوم چې دی روښانه کوم. هم دغه وجه ده او زما د حکومت نه دا افیل دی د مشرانو نه چې یاره کم از کم زما دا نوم چې دا په ورلډ ګینز بک کې ځکه شامل کړي چې زه خو کوشش مې دا چې زموږ ملک چې دی دا ملکونه ډېر ترقي پذیر دي خلک یې کمزوري ګړي غریبانان ملکونه دي نو په دې کې خلک وایي چې یاره دا خلک چې دی دلته ډېر زیات مطلب دا د علم سره د دې خلکو شوق نشته ساینس او ټکنالوژي او په علم باندې دو پوهه نه حاصلې او زما کوشش دا دی چې د دې ملک نوم روښانه شي په تعلیم په میدان کې او دا مخکې لاړ شي. د طارق باچا استادان هم د هغه د صلاحیتونو په ښو ټکو ستاینه کوي. زموږ د ملک پاکستان چې کوم مشران دي هغو ته هم زما دا درخواست دی چې دوی انکریج دي کړي او د دې دپاره ریکمنډیشن دی وکړي چې دا ورلډ ګین بک ریکارډ چې کوم دی په هغې کې د نوم راشي د دې په وجه باندې به په نورو خلکو کې به هم دی به هم انکریج شي او د ده سره سره چې کوم دی نو نورو خلکو ته به هم د یو کمپیټیشن هغه به سیوا شي او خلک به یو ښه کمپیټیشن یو پازیټیو کمپیټیشن چې کوم دی هغه به شروع کړي. دوی پوره کوششونه وکړه او د دې نوي نسل دپاره دا یو اعزاز هم کېښودو د پاکستان دپاره هم بلکې پوره ورلډ دپاره کېښودی شو چې یاره یوازې تعلیم یو ماسټر وکړو بس نه مخکې تعلیم کول غواړي ټایم در سره یي پکار دا ده ټولو ته زما دا خواست دی چې یاره تاسو سره ټایم وي نو د دغه شان طارق صاحب په شان دي چې دی کوششونه وکړئ او مخکې لاړ شئ. په تعلیمي سفر کې د ځانګړي اعزاز باوجود په حکومتي سطح د محمد طارق څه قسمه حوصله افزایي نه ده شوي چې له وجې یې دا ځوان د مایوسۍ سره مخ دی. محمد طارق د علاقې په یو اسکول کې ماشومانو ته ښودنې کوي او د ملک نوم په نړۍ کې د روښانه کولو دپاره علم خوروي. د طارق باچا لوی خواهش دی چې حکومت دې د دوی نوم په ګینز بک اف ورلډ ریکارډ کې شاملولو دپاره د مرسته وکړي. عمران زریاب خیبر نیوز مالکان. जी د عمران زریاب رپورټ تاسو وکړو لس ماستر ډیګریانې دې ته دا فائدہ خو یې کنه سیار کا نور څه دا کنه دا چې لکه مختلف سبجیکټس کلاسز باغسته شي کنه پولیټیکل ساينس شو پښتو سیار په دې باندې دغه چې لکه پی ایچ ډی به کړی نه پی ایچ ډی مخه خو لکه دې خو لکه ډایورسټی ته وګوره چې هر یو سبجیکټ کړي لکه دام غټه خبره ده. اوس موږ کې یو دیس از د رپورټ نوم ته دا هم یو څه پته ولګیدل چې واړه اچیومنټس ته کې موږ سلیبریټ کوو نه مې بي لکه که زموږ خپل لایف کې موږ وګورو که لږ ډېر اچیومنټ هم وي نو بل کس به راشي وایي چې دا څه کار دی دا خو موږ چېرته دا څه خو موږ لس کولی شو نو مې بي دا مطلب لکه دا پوائنټینګ آؤټ انیوے خو زه هم چې دا رپورټ چې موږ وکتلو دا محمد طارق باندې چې نو هغه هم ډیسهارډ او هغه آخر کې دا خبره وکړه چې حکومت طرف نه هغه مطلب څه قسمه مطلب فنډ یا اپریسیشن نه دی ورکړی شوی. زه هم دا خبره لکه ټیک د حکومت ته پکار وي خو هر څیز چې کم دی نه لکه هغه د مټیریلیسټک گینز دپاره نه دی کول پکار چېرې لکه تا ته دې ملو شي د هغې په بدل کې ما یو کار وکړو د هغې ما ته سیله ملو شي. ځینې کارونه داسې یو کس پیشن وي که نه د هغه شوق وي نو هغه شوق پوره کول چې کم دی نه دا مې یو ډېر لوی اپریشیټ کول خو پکار دي. ښه خبره ده چې لکه دې لس ډیګریانې کړي نو ډېر کسان به دې نه موټیویټ کېږي ډېر سټوډنټس به داسې چې څوک چې یو نشي کولی نه هغه به وګوره کاکا 10 کړي دي یو ولې نشي کولی او اکثره ماشومان نه بس تعلیم کې دومره نه نو زما په خیال میندې هغوی ته شرم وکړه هغوی ته بلکې بلکې زموږ ټایم کې خو بلکې زموږ ټایم کې نو ډېر پخوا ټایم دی زما په خیال ستاسو نو دا به ویل کېدل بلکې موږ چې کوم سینیر زما مامودي یا څوک هم چې دي هغوی موږ ته وایي چې هغه خو میټریک کلاس ډېر غټ کلاس ګڼلی کېدو لکه چې څه به هم کېدل نو هغوی به چې دا خو تا وکړل خو ته به چې میټریک کې پاس کېږي نو هغه به موږ لکه ګڼو چې ته خو ډېره اوس داسې وخت راغلی چې د پي ایچ ډي هم که چا کړي تاسو کې دونه دغه نه کوي. خیر زه خو ګڼم پی ایچ ډي یو سړی کوي نه یو بنده کوي نه هغه ډېر ګران کار قسم دې ډېر ګران کار ریسرچ کې بس دا داسې بدل شي ګوره ټایم ورکول دي
پیسې په لګي او بیا محنت ته سونه پاغې کې دلته پاکستان کې دلته کې موږ ناس یو که په یو ډېر دغه آسان سبجیکټ کې مې وسړی که پی ایچ ډي کول لویه خبره ده ته خفه کېږې چې چا پی ایچ ډي کړي هغې ته خفه کېږم نه خوشحالېږم لکه مطلب په خپل اطلاق خوشحالي نه پکار دی رشک انسان کې نه چې خو خفه کېږم خو په نه خو لکه دغه وایم چې ماته یو بل دغه میلاو شي سیله ملاو نشي بیا باغی انسان خفه کیږي زما په خیال دا ټول خلک چې مطلب د نور خلکو لپاره موټیویشن دی دی خلک خپل ژوند کې دومره مهنت کوي نو پکار دی چې دی ته هغه خبر عمل تر راشي چې لکه لیک اف پلانینګ دی کریئر کاونسلینګ په اړه زموږ د ملک کې سنشته ځوانانو لپاره سنشته ایون چې کوم ټین ایجرز دي داغو لپاره سنشته زما په خیال دا مختلف پهلوان دې کوم ته چې قتل پکار دی او په دې اړه باندې کار هم کول پکار دی او هم دې سره بالکل جی د پروګرام وخت چې کوم دی کنه سیوی اینډینګ نوٹ به دا ورکو چې امید لرو چې زمونږ دا ناست نه به زمونږ دا کتونکي چې کوم دی نه دا به د هغې دپاره به ګټوري Thank you so much سیار لیشا موږ سره موجود تhank you کیرن تاسو به د خبرونو دا سلسله بس تاسو وروسته هم مخ په وړاندې تاسو بوځئ او ډېره مننه سیلوي تاسو هم موجود وئ دې سره جي پروین ګیلاني له هم ورکوي اجازه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان